کله امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو یزید چې دی نو دا مشر جوړ شو، امیر شو. غټ غټ جهادونه هم کړي دي شروع کې داسې. خو شکایات به د دې راتلل چې یاره د دیني کمزوریانې ډېرې زیاتې دي، دیني کمزوریانې. بعضې لیکلي چې شراب به څښل، بعضې والله عالم، خو داسې شکایات به راتلل. نو مدینې ته یزید سوال جواب راولېږلو چې د مدینې خلک دې زما سره بیعت وکړي، خپل کسان یې راولېږل. نو دلته غټ غټ صحابه وو، عبدالله ابن زبیر او بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ، د هغې لوی سړی و. نو حضرت عبدالله ابن زبیر پسې چې سوال جواب راغی نو هغه مکې ته لاړ، وایي زه اوسګار نه یم. حضرت حسین ته چې کله خبر ورغی نو حضرت حسین ویل چې ما ته موقع راکړئ، زه لږ سوچ کوم. چې دې موقع دوران حضرت حسین هم مکې ته لاړو. دا مکې ته تلل دا د یزید د بیت نه انکار و چې زه د یزید سره بیت نه کوم. چې مکې ته لاړو هلته هم حالات خراب دي. عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم دا غټ غټ اکابرین صحابه دي. دوی سره مشوره وشوه چې کوفې والا ما ته بورۍ په بورۍ خطونه را لیږلي دي چې ته راشه مونږ تا سره بیعت کوو. مونږ د یزید بیعت نه کوو، نه هغه مونږ امیر جوړو نه مشر جوړو، مونږ تا سره بیعت کوو، تا مشر جوړو. تاسو څه مشوره راکوئ؟ ټول ورته په اتفاق سره وویلې چې د کوفې والا هېڅ اعتبار نشته دی، مهرباني وکړه چې مزه دلته نه، دلته پاتې شه، موږ به ستا حفاظت کوو، ستا سره به جنګېږو، هر څه به کوو. ډېرو خو هېڅ چا ورته غاړه کېنغوسته چې ته لاړ شه. نو حضرت حسین ویل چې زما خو نه، خو دومره خطونه را لیږلي دي. نو خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل دا به ولېږم او هلته به معلومات وکړي چې څه ماجرا ده. نو مسلم ابن عقیل دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وراره دی، عقیل د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورور دی او دی وراره دی مسلم ابن عقیل. دا یې ولېږلو کوفې ته، چې کوفې ته دا ورسېدو ټول خلک استقبال له راوتي د ده او ټولو خلکو د حضرت حسین د پاره د مسلم ابن عقیل سره بیعت وکړل چې زمونږ حضرت حسین امیر دی، موږ نه منو، یزید مزید نه منو. ټولو خلکو بیعت وکړو چې هغه دا حال وکتو، خط یې ولیکلو، خپل دستخط یې وکړو، خپل مهر یې ولګولو او مکې ته یې راولېږلو حضرت حسین ته چې راځه حالات بالکل برابر دي، هېڅ قسمه پریشاني او مسله نشته. چې کله خط راغی حضرت حسین چې خط وکتو خلکو ته یې وښودو، غټو غټو صحابو ته چې وګورئ اوس څه وایئ؟ هغوی اوس موږ څه نه وایي بس. خو بیا هم د صحابو زړه نه و. حضرت حسین ته دومره پر وویل چې ګوره کوفې والا به تا ضایع کړي، ستا غوندې شخصیت قدر به ونه کړي، ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسې او ستا قدر به ونه کړي او تا به ضایع کړي. هغه ویل چې بس وګورئ ستاسو مخامخ دي. خو لنډه دا ده چې حضرت حسین روان شو سره د خپل اولاد او سره د خپلو زنانه او د سړو ټولو روان شو. یو غلط فهمي چې کوم خلک دا خوري چې یاره حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یزید سره د جنگ د پار روانو، نو دا بالکل دروغ دي، دا بالکل چوټ دروغ. حضرت حسین د حضرت علی زوی دی، دا عام سړی نه دی، دا د شیر خدا زوی دی، د حیدر کرار زوی دی، دا د بهادر سړي زوی دی. او جنگ د پاره چې کله خلک زینو خپل زنانه ځان سره نه بوزي. ګورئ د جنگ په اراده نه دی روان، صرف باد شید د پار روان دی چې زه اول به کوفې ته لاړ شم او د کوفې نه پس به بیا که یزید شام کې دی کال ته ځم، بیا به وروسته مسله وروسته ده. خو صرف مقصد دا دی چې دا کوفې والا خلک ما سره شي، زما ډله مضبوطه شي، نو بیا به د یزید سره خبرې کوو چې بھائی ستا څه معامله ده، بیا وروسته به خبره کېږي. خو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دلته روان شو. چې دی دلته روان شو
یزید ته پته ولګېده چې د کوفې ټولو خلکو د مسلم ابن عقیل سره بیعت وکړلو. مسلم ابن عقیل سره بیعت وکړلو او زما خلاف بغاوت وکړلو. نو دلته چې دی نو نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ د کوفې گورنر و، هغه اخوا کړو او د هغې په ځای باندې یو لوی ظالم د اهل بیت دشمن عبید الله ابن زیاد هغه د کوفې گورنر کړو. اوس یزید پکې کارو کړو کو نه کړو وی کړو کا دا کم خلک چې ځان ته وایي چې مونږ ډېر لوی فلانی ویل حدیث او داسې او داسې او بیا یزید رحمت الله علیه او یزید داسې، دا ډېر منوسه خلک دي. نو یزید دا کار وکړو چې عبید الله ابن زیاد یې څه کړو گورنر کړو. بس هغه سره د فوج راغو او تورې روچتې کړې. نو هسې خو کوفې والا بې وفایي مشهوره وه، کوفې والا ټولو بې وفایي وکړله. مسلم ابن عقیل چې کوم د گورنر اوچته قلا و هغې د چت د پاسې کلا د پاسې ودرولو، سر یې ولا قلم کړو، د بره نه ښکته راوغورځولو. دردناک شهادت یې د هغې وکړو. اوس پته نشته د حضرت حسین ته چې هلته څه ماجره ده، خو هغه روان دی. خو چې کله د کربلا میدان ته نږدې شو، دې نه مخکې یو کس ورسره میلاو شو. بعضې علماو لیکلي چې دا شاعر دی، فرزدک ورته وایي، ډېر مشهور شاعر دی. فرزدک ورته وایي چېرته روان یې؟ وایي روان یم کوفې ته روان یم. فرزدک ورته وایي ماله داسې ښکاري چې د کوفې والا زړه تا سره دی خو تورې د عبید الله ابن زیاد سره دي. ورته هغه ورته ولې خلکو له تجربه یې که نه چې دا خلک د کمې پایې خلک دي. خو زه خبره شوه چې کله کربلا میدان ته نږدې شو، پته ولګېده چې کوفې والا غداري کړې ده، کوفې والا غداري کړې ده. عبید الله ابن زیاد فوجیان راولېږل، حضرت حسین محاصره کړو، ګیر یې کړل. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې زما درې خبرې دي، د دریو خبرو کې ما ته اختیار راکړئ. بس یو دا دی چې ما ته دا اختیار راکړئ چې زه واپس مکې ته لاړ شم. بس دویم ما ته دا اختیار راکړئ چې ما یزید ته ورسوئ چې د هغې سره زه خبرې وکړم. او دریم دا اختیار راکړئ چې ما یو اسلامي سرحد باندې پرېږدئ، زه پوه شم هغوی پوه شم. دا درې اختیارو کې یو اختیار ما ته راکړئ. عبید الله ابن زیاد ته دا خبر ورسېده. دې سره یو بل ظالم ناست دی عبید الله ابن زیاد سره، شمر ابن ذل جوشم. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اوښی دی. شمر څوک دی؟ ام البنین. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ښځه ده، کور والا ده، او دا د هغه ورور دی. خو دا ظالم دی، وي که نه؟ خو نه بد پیدا کېږي بدونه. شمر ورته وویلې عبید الله ابن زیاد ته چې پام کوه چې دا سړی د نه واپس لاړ نشي. ګورې که دا سړی د نه واپس لاړو، فوج به تیار کی، کسان به تیار کی، د ده خور سړی مني. حضرت حسین باندې خور سړی ځان قربانوي، تا سره به بیا مقابله کوي. دی واپس مه پرېږده او په دې شرط ځان ته راوله او ورته ووایه چې ما سره بیعت وکړه، عبید الله ابن زیاد سره بیعت وکړه. دا د اهل بیتو څومره ظلم دی ورسره. یزید د حضرت حسین د پایې سړی نه دی. خلک وایي یزید او حسین، زه حیران شم چې یار چېرته یزید او چېرته حسین. که یزید هر څومره ښه شي جدا خبره ده، خو حضرت حسین سره تاسو د یزید مقابله کوئ، یار دا کم خوښه، دا کومه خبره ده، دا څومره ظلم دی یار. حضرت حسین دا مخکې د دې باندې خبره کوو، خلک ډېر ظلم کوي دې متعلق. افراط او تفرید کې خلک اختر. الحمدلله علماء دیوبند اهل سنت والجماعت الله کریم د افراط او تفرید نه خالی کړي دي، په مین زمانه کې روان دي. نه د شیعاګانو په شانتې حضرت امیر معاویه او صحابو ته کنزل کوي د یزید د وجې نه، او نه د نورو خلکو په شانتې چې دی نو یزید رحمت الله علیه او هغه نه چې دی نو لوی د ولی الله د الله تعالی جوړوي. الحمدلله زموږ د اهل سنت والجماعت زموږ اکابرینو چې کوم عقیده ده، هغې کوم خپل کتابونو کې لیکلي دي، نو یزید متعلق یې ښه نه دي لیکلي، بد یې لیکلي دي. بس هغه نظریه زموږ هم د مشرانو نظریه ده، هغه زموږ هم نظریه ده.
نو دا خبره وکړه نو دلته د حضرت حسین غیرت روچت شو هغه ورته ویلې چې زه مړ بشم خو د عبید الله ابن زیاد بیت به ونه کوموي دا کومه خبره ده بیت زما سره کول پکار دي چې زه د رسول الله علیه السلام نو سیم او تاسو وایئ چې عبید الله ابن زیاد ظالم سره به زه بیت وکړم دا هیڅ کله نشي کېدی خو عزتمندو دقه رنګې فوجان غیر چاپېره دي او دوی روان دي کربلا میدان ته خو پرېږدي نه د دې دوران دا عبید الله ابن زیاد او دې دوران نور لښکرې راولېږلې اوس هغه په شام کې ناز د یزید هغه تم پوره معلومات نشته دی خو هغه خپل کار خو کړی دی کنه خو پوره معلومات ورته نشته دی عزتمندو کربلا میدان چې ورسېدل حضرت حسین د ټولو خیمه ولګوله دلته 70 کسان دي زنانم ورسره دي د حضرت حسین بچیم دي نوسیم دي او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت حسین میرانه رونم دي ورسره دلته ورسره میرانه رونم دي حضرت عثمان د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زوی د حضرت حسین سره دلته په جنگ کې دي حضرت سنوم دی جی عثمان دلته ورسره ده 70 کسان دي لوی خلک دي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مشر لور حضرت زینب بنت علی رضی الله تعالی عنها اغم دلته د حضرت حسین خور اغم دلته نوري فین مرسر دي خدای مشر خور دا دلته خیمه ولګول عزتمندو خبر وشوي حضرت حسین یو موقع باندې راووتو شمر ولاړ دی فوج ولاړ دی دایته وې خلکو زسو کې مورته وې تاسو نن زما قتل کول د پار راغلی نن ما قتل کوي زما اولاد قتل کوي زسو کې ما دا ټول پکې لګوي له ګرمي ده ټول بټنې دا پکې ټول لګي اوس په توجه ماته کوي حضرت حسین ورته رضی الله زسو کې ما ټول چوپ ولاړ حضرت حسین ورته وی زه د رسول الله علیه السلام نو سیم ورته وی زه هغه ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې خپل ځان سره کېنولې ما زه هغه حسین ما چې رسول الله علیه السلام زه به چې اوږې شم او جړل به مې رسول الله علیه السلام په خپله ژبه مبارکه زما خولې کې راکوله زه هغه حسین ما رسول الله علیه السلام به مونځ کولو زه به د هغه په اوږو باندې سور شوم زه هغه حسین ما امام الانبیاء لګیا دی بیان کوي خطبه شروع ده او حضرت حسن او حسین رالل رسول الله علیه السلام د منبر نه ښکته کوشو دواړه روچت کړل ځان سره کېنول او وی فرمای انما اموالکم واولادکم فتنه اولاد او مال دا امتحان دی د الله طرف نه داسې به نږدې کړل داسې به خوشبویول وای دا زما د جنت ګلان دي ګلان وای رسول الله علیه السلام په لار باندې روان دي صحابه ورسره روان دي کله چې د حضرت علی کور ته ورسېدو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته ورسېدو سوال جواب یې وکړو وای زما بچی ما ته بار روباسوي حضرت حسن او حسین بار روباسا امام الانبیاء په دروازه باندې ولاړ دی حضرت فاطمه زر زر کپڑے بدلی لګیا دا ماشومانو ته کپڑے بدلی کیت علما فرمای هار او هار دا د اډوکو نه کنجکو نه جوړ شوی هارو هغه د حضرت حسن او د حسین په غاړه کې واچول د دوانو کائنات د امام الانبیاء د دوانو جهانو سردار په دروازه باندې چې چاته ولاړ دی د غي نوم حسین دی د چا انتظار کوي لګیا دی چې جبرائیل امراشي بغیر د اجازت نه زما د آقا دربار ته نشي راتلی ملک الموت راغلی دی او بار دروازه باندې ولاړ دی جی اجازت غواړم اجازت نه بغیر نشي راتلی هغه د کائنات سردار او امام نن د حضرت حسین په دروازه باندې ولاړ دی انتظار کوي دا عام ماشوم نه دی یو عالم لیکلی دی یو ځل حضرت حسین ته پوښتنه وکړو رسول الله علیه السلام دا حضرت حسین د رسول الله علیه السلام نه تاسو وکړو یا رسول الله علیه السلام د حضرت حسین نه تاسو وکړو چې تخې غزه خیم ورته وای نو سید او نیکه دې غپ لګي خپل کې بچا تخې غزه خیمه حضرت حسین ورته وای زه خیم ورته وای الله نیکه ته سوي
محبوب خدا د امام الانبیاء غدا سوی وای زه خیمه وای بچا ته څنګه خې وته زمانی کا پیغمبر دی استانی کا پیغمبر نه دی ورته سبحان الله زمانی کا د الله تعالی پیغمبر دی همدا ورته یادې کنه استانی کا پیغمبر نه دی الله رسول الله السلام غاړه په خپل رسول الله علیه السلام ولار دی چې کله حضرت حسن او حسین وروته رسول الله علیه السلام خطه کې ناسو غاړه ورته ورکړه او چې دې کړو صحابه ته فرمای اے صحابه د حسن او حسین اهل بیت سره ز محبت کوما څوک چې زما بچو سره محبت کوي زما د محبت د وجه نه بدی سره محبت کوي یا الله څوک چې د حسن او حسین سره محبت کوي یا الله تو سره محبت وکي او څوک چې زما د بچو حسن او حسین سره نفرت کوي زما سره به نفرت کوي ځکه به زما بچو سره نفرت کوي او یا الله څوک زما بچو سره نفرت کوي خدای تو سره نفرت وکي دا حسن او حسین حسین ورته وی زه څوک یم تاسو ما شي کوي زه د حضرت علی کرم الله وجهه زویما زه د شیر خدا زویما رسول الله علیه السلام فرمای علی زه جنت ته لاړم جنت کې زما کور او ستا کور یو بل ته مخامخ دی ورته وی دا حضرت علی دی رسول الله علیه السلام فرمای خیبر په موقع جنډه به هغه چاته سبا ورکوما چې زم سره محبت کوم او زما رب هم سره محبت کوي سبا جنډه حضرت علی ته ورکړل دا حضرت علی زوی دی د چا زوی دی د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها زوی دی رسول الله علیه السلام فرمای الفاطمه بضعه مني فاطمه زما د ټوکړه ده څوک چې فاطمه سره محبت کوي هغه ما سره محبت کوي څوک چې فاطمه سره نفرت کوي هغه ما سره نفرت کوي دا سه محبت رسول الله علیه السلام بچ کلم جهاد د پاره سفر د پاره تلو ټول نه اخره کې به د حضرت فاطمه کور ته تلو او چې کله به واپس راتلو ټول نه ول به حضرت فاطمه کور ته راتلو دا د غیز وې دی نن محرم راشي مونږ صرف پر رسمونو رواجونو باندې دا وخت ضایع کو صرف د روافض په د غی سره مشابهت باندې دا وخت مو ضایع کو ایصال ثواب کې د حضرت حسین د پاره وکا صحیح طریقې سره وکا شربتونه مربتونه دا د شیعاګانو کار دی دا مکوا زمینت کوما کچرتا د حضرت حسین نه پس داغه اولاد کړي وي داغه نسو کړي وي چام کړي وي مونږ به وایو چې بالکل کړي دي هغه خروجنی ولې وا هغه خود لسم محرم روجنی ولې وا داغه اتباع او تابعداري په داسې کار کول پکار دي عزتمندو جنگ شروع شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد د حضرت حسین سره 70 کسان په دغه کربلا په میدان کې شهیدان شو 70 کسان یو موقع باندې چې کله حضرت حسین زخمی شو را پریوتو نو حضرت زینب د خپل خیمې نه وروته خور و مشرکت حضرت علی مشر لور دا زینب وروته نو شمر چانه ته پوسو کو وای دا سوق دا وای دا د حضرت علی لور دا د حضرت حسین خور دا وای قسم په الله چې دا سه حسن او جمال ما چرته نو کتلې دا سه حسن او جمال خو ما چرته نه کتلې نن هغه اهل بیت او یا کسان شهیدان شو دی ظالمانو د حضرت حسین سر اوچت کړو نیزه کې واچولو او عبد الله ابن زیاد له یوړو الته یو بوډا صحابي ناز دی زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ دلته ناز دی دی عبد الله بعد چکر واغستا او حضرت حسین به په دې شوندو داسې داسې کوله او هو سبه ویلي کیا حسن ہے څومره خله دی وېدا څومره حسن دی ور سره او دا مشاهده دا چې کله سړی مړ شي نو د هغې رونق د مخ کم شي او حضرت حسین پړه کېدو داسې سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین امام الانبیاء فرمائی زما بچی د جنت د نوجوانانو سرداران دی وي الله تعالی دې غیلا ډېر جزا خیر ورکي ډېر لوی سبق مونږ ته راکړو چې د مسلمان او د مؤمن سر کټ کېدی شي خو د ظالم مخامخ ټیټېدی نشي
بل دا سبق راکو چې عین د جنگ په وخت کې د مانځه وخت راغی حضرت حسین موږ پرې نه خوسته چې هر څه وشي په زما رب زمانه ناراضه نشي دا سبق مونږ ته راکړو د حضرت حسین تابعداري دا ده چې مونږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري الله به د حضرت حسین تابعداري راځي الله به موږ د اهل بیت سره مینه کوونکي او محبت کوونکي شو چې موږ د رسول الله علیه السلام په سنتونو باندې روان شو موږ د يهودو نصاراو د اندوانو د رافضیانو د دې طریقې پریدو د رسول الله علیه السلام په طریقه باندې روان شو نو حضرت زید ابن ارقم او عبید الله ابن زیاد ته وی مکه و ظالمه مکه وی ما په خپل سترګو باندې کتلی چې رسول الله علیه السلام دغه شونډې په خپل شونډو باندې خپل کړی دی ورته وی د نن داسې ظلم کې دا زنانه بیا ورسېدې شام ته د یزید کور ته دا زنانه لاړې د اهل بیت چې کومې زنانه وي دا ټول عزتمندو کله چې دا زنانه حضرت زینب او د دې لونه او دا ټول زنانه چې کله د یزید کور ته لاړې او د یزید ښځې ته دا پته ولګېده هغه په چغو په ژړا شو دا تاریخ کتابونو لیکلي دي دا د شیعاګانو کتابونو لیکلي دي ښه دا صرف زموږ ټول لیکلي هغه په چغو ژړا شو او یو روایت کې راځي یو تاریخ لیکلي دي چې سر باندې لوپټه نه و او د یزید دربار ته لاړه او هغه دې بدې ردې شروع کړې چې دا څه دی وکړه ظالمه ستا په حکمرانۍ کې دومره لوی ظلم وشو د رسول الله علیه السلام اولاد ذبح شو کټ شو و یزید خپل صدر راواغه سر باندې ورته واچول ته زبا د دې معاملې وګورم اسی مون کړل عزتمندو صرف اعلان تان وکړو خدای دې داسې کې خدای دې داسې کې چا چې دا کار کړ صرف اعلان تان د حضرت حسین د شهادت نه پس د یزید بدبختی شروع شو الله تعالی داغه نوم میټه وکړل او دلته چې کله جنگ کیږي دلته یو د یزید په فوج کې ولاړو د عبید الله ابن زیاد په فوج کې ولاړو حر ابن یزید دا بل یزید دی دا غي زوی دی حر ابن یزید حر کله چې وکتل نو خپل فوج ته یې ظالمانو دا څوک دی تاسو شهید کوي وای دا د رسول الله علیه السلام نو سیده او زه په دې ظلم کې تاسو سره شریک نیما اصل منډه ورکړو د حضرت حسین په قافله کې شامل شو شهادت پوری دا غي سره نن دا حر نومم ژوندې دی او نن دا حضرت حسین نومم ژوندې دی یزیدم ختم شو دا غي منون کې ختم شو دا غي منون کې ختم شو دلته یو خیره کړي وا هغه خیره درته وایم بیا بس خبر ختمومه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها یو خیره کړي وا وې یزیدیانو اے خلکو وې زما رور حافظ قرآنو حضرت حسین حافظ قرآنو تاسو زما حافظ قرآن رور شهید کړو الله تعالی دې ټول عمر په تاسو کې د قرآن حافظان پیدا مکوي دا خیره ورته وکړه نن لاړ شه حسین چا شهید کړي دي د رافضیانو شهید کړي دي دا د کوفه اولاد دی شهید کړي نن ځان وخی دا مغه جرم کې الله تعالی دې له سزا ورکړي د دې په نسل کې حافظ قرآن نشي پیدا کېده د دې په نسل کې دې ثابت کی چې پوخ شیوی رافضی وي هغه د حافظ قرآن را دی ولی نشي راوسته د مسلمانان ماشومان بوزي خپل ځای له پیسې ولا ورکي زمو ساغوند کمزوري مسلمانانی پیسو باندې وکشي او هغه خپل کلاسونو ته کینې یو قرآن وي ګور زمو بچي حافظان دي دا ټول دروغ وي عزتمند نو لسم محرم دا مونږ ته یاد د حضرت حسین او د اهل بیت را کوي چې مونږ تابعداري دا غيو کړو طریقې کار وسکو روزه بنیسو د حضرت حسین رضی الله تعالی لپاره بدعاګانې کو پوښوي دا غي د مقام د اوچتولو د لپاره بدعاګانې کو هغه زمو ستاله دعاګانو محتاج نه دی خو کې دې چې الله تعالی مو تعالی پاسې چې لګه چا د حسین د لپاره دعا کړي وا را نو کې دې چې زما غوندې او تاسو غوندې ګناګاران هم پکې را پاسيږي دا یو بدا کار کو او کور والا باندې بل سم محرم باندې وسکو فراخي بکو الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي سنت کوو